الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. دا سورة یوسف دے. صحابه کرامو د رسول علیه السلام نه تپوس وکړو او ویل لو قصصت علینا کچرته تا منږ ته یوه قصه بیان کړې وې الله دا صورت نازل کړ. بعض علما وایي چې یهودو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې نبی علیه السلام هغو ته د یعقوب علیه السلام امر او د هغه د زوی یوسف علیه السلام او هغه چې دې ته دغه ته د یوسف علیه السلام امر منتهي شوی و دا موږ ته بیان کا. الله دا آیات صورت نازل کا. دا صورت رسول علیه السلام ته تسلی ده په هغه څه باندې چې د رسول علیه السلام سره په دې کې رسول علیه السلام ته تسلی ده په هغه چې د رسول علیه السلام قوم د رسول علیه السلام څه کړلي نو هغه ته په دې صورت په نزول او انزال هغه ته تسلی ده. د سورت یوسف او د سورت هود په مابین کې مناسبت داره چې په سورت هود کې د انبیاء او د قومونو په مابین کې واقعات ذکر شو. خدا ټول هغه واقعات وی چې انبیاء ته د پردو خلکو نه تکلیفونه رسیدلي چې هغه قومونه او په دې صورت کې هغه څه بیانېږي چې نبی ته ضرر او نقصان د اقاربو نه رسېدلی چې هغې خپل ورونه دي. په صورت هود کې ذکر شو فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. په دې صورت کې دغه د اسحاق علیه السلام او وروسته د اسحاق نه یعقوب د یعقوب علیه السلام حالات په دې کې ذکر کیږي. په صورت احود کې ذکر شو رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البیت چې برکت د الله تعالی رحمت د الله تعالی او برکت د الله تعالی دې په تاسو باندې وي اے اهل بیت. په دې صورت کې هغه حال د یعقوب او د اولاد او هغه برکت او رحمت ذکر شو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی ذکر کوي چې اول صورت یونس نازل شو بیا هود بیا یوسف بیا رعد. نو دا صورتونه په اعتبار د نزول سره هم یو شانتي دي. د دې صورت دعوه اثبات د توحید دی، رد په شرک باندې، اثبات د رسالت دی او رسول علیه السلام ته تسلی ده. یعقوب علیه رسول علیه السلام تسلی ده په بیان د صبر د یعقوب کې. خلاصه د صورت چې په دې صورت کې حقیقت د قرآن دی او بیان د واقع د یوسف دی او بیان د نصرت د رسولو دی چې الله د رسولانو امداد کوي. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک دغه آیات الکتاب آیاتونه د کتاب دی هغه کتاب المبین چې واضح دی. قرآن واضح کتاب دی او د دې قرآن چې واضح کتاب دی د دې دا صورت د کتاب واضحه آیاتونه دي.
انا انزلناه بشک موږ نازل کړل قرآن لره قرآن عربيا قرآن عربي لعلكم شاید تاسو تعقلون تاسو عقل ولرئ. قرآن دا په لغت عربي سره نازل شوی. دا یو په دې آسماني کتابونو کې قرآن دی چې په خپل اصلي شکل کې موجود دی. د قرآن نه علاوه بل کتاب په خپل اصلي شکل کې موجود نه دی. نه تورات موجود دی او نه انجیل. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې د آدم علیه السلام لغت او زبان په جنت کې عربي و. کله چې د ونې نه وخوړه نو الله تعالی د هغې نه هغه عربي زبان سلب که او بیا به په سوریانۍ زبان سره خبرې کولې. بیا چې الله جل شانه د آدم علیه السلام توبه قبوله کړه نو لغت عربي ورته بیرته ورکړه. د اسماعیل علیه السلام نه مخکې لغت عربي و. دا عربي لغت د قبیله حمیرو د قحطانو. البته اسماعیل علیه السلام اول هغه سړی دی چې دا په لغت عربي فصیح سره تکلم کړلی. د عربو اقسام دي. عرب العربا عرب العربا هغه عرب دي چې دا خالص عرب دي. دا 9 قبیلې وي چې د دې لغت ډېر خالص. دویم عرب المتعربا دا هغه دي چې دا خالص عرب نو او دا بنو قحطانو. د بنو قحطان تبع عرب متعربه وي. دریم عرب مستغربه دا خالص عرب نو البته د اسماعیل علیه السلام اولادو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې رسول علیه السلام فرمایلی احب العرب لثلاث چې عرب د 3 وجو نه خوښوي. لأني عربي یو دا چې زه عربي یم. قرآن عربي دی. کلام د اهل جنتو عربي دی. په جنت کې به ټول عربي وي. د عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې هغه رسول علیه السلام ته ویل ما لک افصحنا څه وجه ده چې ته زموږ د ټولو کې زیات فصیح عربي. حالانکه چې ته خو زموږ د مخې نه وتی چېرته نه سفر دې نه دی کړی چې قومونو ته تللی چې ته کلو ته تللی وي او عربي دې فصیح یاده کړي وي. رسول علیه السلام ورته ویل د اسماعیل علیه السلام زبان لغت هغه ختم محو شوی و. نو په دغه لغت باندې جبرائیل علیه السلام راغی. نو هغه ماته د اسماعیل علیه السلام هغه لغت او زبان هغه ماته یاد کو. نو ما هغه یاد کړلی نو ځکه زه فصیح او بلیغ عربي وي. الله قرآن په عربي کې نازل کړی دی. نحنو الله نحنو منګه نقص علیک من واقع بیانو پتا باندې احسن القصص غوره د قصونا بما په سبب دا باندې اوحینا الیک چې من وحی کړه تا ته هاذ القرآن دا قرآن وإن كنت اگر کویت من قبله مخیر دینا لمن الغافلین خامخا د غافلین ندنا خبرنا. د یوسف علیه السلام ته الله احسن القصص غوره د قصونه ویل ځکه چې دا قصه مشتمله د په حاسد پکې د چا څه چې حسد شوی دی محسود د هغه بیان پکې شته. مالک پکې دی
چې د یوسف علیه السلام ورونو خرڅ کو او هغه چا چې اخیستی او هغې مالک شو. مملوک پکې و چې یوسف علیه السلام خو مملوک شو. دا واقعه دا صورت په شاهد باندې مشتمل دی. دا واقعه شاهد پکې دی چې په یوسف علیه السلام براحت یې ګواهي وکړه. مشهود پکې دی چې بچا ګواهي شوی وه. په دې صورت کې عاشق او معشوق پکې دی. په دې صورت کې حبس چې حبس تړل بندول او بیا پرېښودل دا ذکر دی. ښه حالي او بدحالي په دې کې ذکر ده. ځان ګناه او عفو په دې کې ذکر ده. نو لہذا دا په دومره مسایلو مشتمل ده ځکه دا غوره د قصو نه ده. بعض علما ذکر کوي چې په دې یوسف علیه السلام په دې قصه کې چې څومره څوک ذکر شوي دي معال د دې او آخر د دې دا و چې هغه سعادت و نیکبخت او ایمان یې راوړل. نو چې څومره پکې ذکر دي هغه سعادت ته رد شوي دي هغه ایمان راوړل. یا احسن په معنا د حسن دی. نحنو قصصنا علیک منگ بیان کرلے پتا باندے قصصن منگ بیان کرلے پتا باندے غورا قصہ غورا قصہ قرآن ټول قصے غورا دی و پکے دار. اس قال یوسف یاد کیا وقت چی ویلو یوسف لأبیه فلار فلتا یا ابت اے زما پلارا انی بے شک از چما رأیتو مالی دلو 11 کوکبا یولستوری والشمس نور او قمر سپوږمۍ رأیتو مالی دلو اغلر لی ما تا ساجدین سجدہ کون کری. بہرحال دا قصه د ډیرو وجوه د وجنا احسن او غوره ده. یوسف علیه السلام په دې قصه کې د خپلو وروڼو نه څه ښه سلوک کړلی. د خپلو وروڼو په ضرر باندې یوسف علیه السلام صبر کړلی. خپلو وروڼو ته عفو کړله. بیا یې په عفو کې کرم او سخا کړله. په دې واقعه کې ذکر د انبیاو دی، د صالحینو دی، د پرشتو دی، د شیطانانو دی، د جن دی، د انس دی، د انعام دی، د مرغانو دی. سیرت د بادشاہیانو په دې کې پکې دی. په دې کې تجارت دی، ذکر د علماء دی، د جوهالو دی، د سړو دی، د زنانو دی، د خطر تدبیر بیان دی پکې، بیان د توحید دی په دې صورت کې، تعبیر د رویا دی پکې، سیاست دی پکې، معاشره پکې ذکر دا، تدبیر د معاش دا ټول په دې صورت کې ذکر دی. دا ځکه احسن قصص. اس په هغه وخت کې قال یوسف چې ویلو یوسف لابیه پلار خپل ته یعقوب یا ابت ای زما پلارا انی بیشک جما رأیتو ما لیدلو 11 یولس کوکبا ستوری. ما یولس ستوری لیدل. والشمس انور می لیدلو سپوږمۍ رأیتو ما لیدلو هغو لره ماته ساجدین سجده کوونکي چې ټول ماته سجده کوي. او په دغه وخت کې د یوسف علیه السلام عمر 12 کاله یا وو، بعض علماء چې 12 کاله. نو د یوسف علیه السلام وروڼه څو 11 وروڼه وو. 10 د بلې مور نه وو او 2 دا د بلې مور نه، بنیامین او یوسف. نو دا او مور او پلار یې څوک دی؟ او مور او پلار یې. نو ده ویل چې دا مطلب د خوب دا چې دا 11 وروڼه زما ته سجده کوي، زما تابع شو. او نور او سپوږمۍ دا نور سپوږمۍ مور او پلار دا زما تابع شو. سجده چې چا ته وکړه مقصد خدا دی چې هغه تابع شو.
نو دا ټول ماته تابع شو. دا د خوب مقصد دی. الله جل شانو انسان له علم ورکوي، یو په ایښه باندې علم ورکوي، دا زو علم ظاهر دی. یو الله تعالی د انسان په زړه کې چې کله دا وده شي نو د ده په زړه کې علم وارته وي، هغه علم ته علم خوب وایي. هغه خوب دی. یو دویم دا چې کله د انسان نه دا روح وخیږي نو د دې عالم دنیا نه اخوا یو بل عالم دی، عالم مثال، چې د دې دنیا هر مثل هر شی په هغې کې پکې دی. عالم مثال هغې ته نو چې د انسان نه کله دا روح په خوب کې وخیږي عالم مثال ته راشي. په هغه عالم مثال کې چې د څه څه دا میلاو شي چې واپس انسان ته راشي هغه خوب لیدلی، او هغه عالم مثال کې اشیا ځان لري، دلته ځان لري. هغه عالم مثال کې اوس دا دی چې دا روح د شودو سره میلاو شي، شوده ویني. نو دا هغې مطلب تعبیر دا دی چې دله به الله علم ورکوي. عالم مثال کې اوس د روح قمیص ولده په یو چا باندې غټ قمیص، دا د هغې تعبیر دا دی چې دا دین دی، اسلام دی. نو دا خوب داسې لیده کېږي. قال اویلو یا بنیا، قال اویلو یعقوب علیه السلام، یا بنیا ای زما زویا، لا تقصص رؤیاکا، تم بیانوا رؤیاکا خوب خپل علی اخوتکا پرونو خپل باندې، په یکیدو لکا نو هغو به تدبیر وکړي ستا لپاره کیدا په تدبیر سره. ان شیطان بشکل شیطان للانسان لپاره د انسان عدو دشمن دی مبین واضحه. مبینوا رؤیاکا خوب خپل پرونو خپل، ځکه چې هارونه د دې خوب تعبیر خو واضح و، هغه به تا قتل کړي، تا به مړ کړي، چېرې موږ د دې ورور تابع کېږو نو مړ کوي. رسول علیه السلام فرمایي چې یو تن ستاسو نه خوب ولده او خوب یې بد ولده، نو دا دی په دې کله چې رایق شي نو درې طرف ته د ریګس طرف ته اعوذ بالله ووایي او داسې دې توکي، نو د ریګس طرف ته اعوذ بالله ووایي او توري، او په دغه اړخ باندې چې پروت دی په هغه اړخ دې بدل کړي. لہذا دغه خوب بیا د تا ضرر نه رسي. د دې بل خوب دی چې ولده نو هر چاته به نه بیانوي، مرګري ته مخلص سړي ته هغه ته به بیانوي. دا خوب په دې هوا کې دی، خو چې کله تا بیان که نو دا او تعبیر دی وله راویسته نو دا خوب بیا ځمکې ته راغی. نو لہذا خوب به هر چاته نه بیانوي، ځکه چې هغه په تعبیر باندې به څوک پوه نه شي، غلط تعبیر به وباسي. رسول علیه السلام په مشهور حدیث کې وایي چې خوب رښتونکی دا جز د شپږ څلوېښت جزه د نبوت نه، دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده. څنګه شپږ څلوېښتمه حصه ده د نبوت؟ وجه د هغې دا ده چې رسول علیه السلام به په اول کې شپږ میاشتې چې په دې باندې وحی راتله نو دا بیا خوب لیده، خوب. بیا د شپږو میاشتو نه وروسته به رسول علیه السلام ته چې وحی راتله هغه به په یقظت په ایښه راتله. نو اوس رسول علیه السلام ته وحی څومره موده راغله؟ دا تقریبا 30 کاله ده. نو دا شپږ میاشتې نسبت چې ته وکې، د شپږو میاشتو نسبت چې ته وکې 30 کاله ته، نو دا داسې دا لکه د شپږ څلوېښتو نه یو جز شو. نو په دې طریقه باندې
رسول علیه السلام فرمایلی چې د نبوت 46 عیسی هغه خوب دی. وکذالک په مثل دغه خوب یجتبیک ربک خوښوي تعالی لره ربک رب ستا ویعلمک او تعلیم درکوي تعالی من تعویل الاحادیث د تعبیر د خوبونه ویتم نعمته علیک او تماموي الله تعالی نعمت خپل علیک تا باندې وعلى آل یعقوب او په آل یعقوب باندې کما اتمها علی ابویک څرنګه چې تمام کړی دا نعمت الله تعالی علی ابویک په مور او پلار ستا باندې من قبل مخکې چې ابراهیم دی اسحاق دی ان ربک بېشک رب ستا علیم علیم دی حکیم حکمت والا دی. ولقد کان خامخا فی یوسف پر یوسف کې و اخوته او پرونو داغه کې آیاتنا علامه للسائلین د پارا د سوال کوونکو. یوسف علیه السلام عمر تقریبا 100 کاله عمر د لغت عربي نه و د لغت عبراني و. اوس د هغه واقع ذکر کیږي. اس په هغه وخت کې قالو چې ویلو دی ورونو له یوسف خامخا یوسف و اخو ورور د احب الی ابینا ډېر محبوب دی الی ابینا پلار زمونږ دا منا زمونږ نه و نحن عصبه او موږ جماعت یو ان ابانا بېشکه پلار زمونږ لفی ضلال مبین خامخا په خطا واضح کې دی. ویلو هغه له یوسف و اخوه او ورور د هغه بنیامین دا زمونږ پلار سره ډېر غوره محبوب دی او موږ خو غټ جماعت یو. اوس په دې ځای کې اشکال دی چې یعقوب علیه السلام د خپل زوی یوسف علیه السلام سره دومره محبت ولې کوي. علما دا هغه نه جواب کوي والمرء معذورا فيما لم يدخل تحته چې یو شی د انسان په اختیار کې نه وي نو هغه په هغه کې معذور دی. د یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره محبت دا محبت د دې وجې نه و چې په یوسف علیه السلام کې الله جل شانه د تقوا د ورع د نبوت د دې استعداد پکې او د یوسف علیه السلام د نورونو دا ګمان کاو چې دا پلار زمونږ د دې زوی سره چې دا محبت کوي نو دا په خپل اجتهاد او په خپل اختیار سره کوي او دا په دې کې خطا کیږي. اوس په دې خبره کې د دې اوس غلطي نه وه ډېره ځکه چې مطلب یې دا چې زمونږ پلار په منزله د یو مجتهد دی نو مجتهد کله خطا کیږي او کله حق ته رسي نو ځکه دوی ویل چې دا پلار زموږ په دې لفی ضلال په خطا واضح کړی ځکه دا په دې کې خطا باندې او اجتهادي خطا هغې باندې خو مؤاخذه نشته نو لهذا دوی ویل دا پلار اجتهاد کې خطا دی په هغه کې باندې مؤاخذه نشته لهذا دې زامنو پر پلار څه داسې اعتراض نه دی کړی چې هغه باندې دا زامن کافر شي یا بېدینه شي. دا مطلب اقتلوا یوسف قتل کوي تاسو یوسف او اطرحوه یا تاسو واړوئ دې لره ارض ځمکې ته یخلو لکم تنها بشي خالص بشي تاسو ته وجه ابیکم مخ د پلار ستاسو وتکونو شیبه تاسو من بعده وروسته د دې نه قوما صالحین قوم هغه قوم صالحین چې صالحان دي وروسته بیا تاسو قوم صالحین شي. په خپل منځ کې دا ورونه راغونډ شو مشوره کوي څوک وایي چې یوسف علیه السلام قتل کوو څوک وایي چې یو داسې تنها ځمکې ته یې وړو چېرته هغه ته یې اړ نو چې دا د مخ د پلار نه ورک شي نو هغه به
یخلو لکم نو تنها خالص بشي تاسو ته مخ د پلار یعنی توجه د پلار به تاسو ته خالص شي او دا هم ګناه وکړه نو لهذا تاسو به توبه وباسئ قوم صالحین بشي دا دیو په خپل منځ کې مشوره وکړه قال ویلو قائل منهم یو ویونکي د دیونه لا تقتلوا یوسف تاسو مه قتل کوئ یوسف والقوه وارته تاسو دې لره فی غیابة الجب په بیخ د کوی کې یلتقطه راوابخ دې لره بعض السیارة بعض قافله ان کنتم کچرته تاسو فاعلی انکار کوونکی دا قائل چې ویلي یا رویبلو په دې کې یا شمعون یا دان چې قتل کوي ما البته کوی ته ورته لہذا په کوی کې با او په کنان کې یو کوی دی خو په اردن سا کنان د اردن په احاطه کې الته اوسېده نو الف کوی ته ورته یو قافله براشي هغه به راوباسي هغه به نیسي دا مشوره وسوکړه چېرته کوی ته ورته قالو ویلو اغو یا راله وس دا پورونه یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ته وی یا ابانا ای زمونږ بلاره مالک سړي ته لره لا تامنا چې ته نه امانتګې موږ لره علی یوسف په یوسف باندې و انا بېشکه موږ له د دې دپاره لناصحون خامخا خیر خوایو زمونږ سې نه لېږي زمونږ سې ولېږه موږ د دې دپاره خیر خوایو ارسله ته ولېږه دې لره معنا زمونږ سره غدن سبا یرتا چې وسرېږي دا ویلعب او لوبې وکړي و انا بېشکه موږ د دې لپاره لحافظون خامخا حفاظت کوونکي وو یرتا توسع کول په خوراک د میوو کې چې میوې ډېر وخوري یرتا خپله معنا دا ده چې یعنې یو سړی خوراک وکړي سکاک وکړي هغه چې د خوښۍ خو په ښه حالۍ کې وکړي په خوشحالۍ کې په پراخۍ کې وکړي دې ته یرتا ترتا عرب وایي رتع اقامه چې دا سړی مقایم دی په ښه حالۍ کې په نعمتونو کې ښه حالۍ ته رتع وایي امام راغب ذکر کوي چې رتع معنا دا ده چې عقل د بهایمو څاروي چې سریږي او خوراک کوي دې ته رتع وایي البته دا په استعاره سره وړی شوی دی د پاره د انسان چې کله دا اراده لري د عقل کثیر چې کله انسان عقل کثیر وکړي ډېر خوراک وکړي نو هغه ته په هغه استعاره سره شوی دی یرتا چې یاره د خوراک ډېر وکړي قال ویلو یعقوب علیه السلام انی بېشکه چې ما لیحزنني نو خامخا غمجن کوي ما لره ان تذهبوا به چې تاسو بوځئ دې لره و اخاف وزیرېږم ان یاکله الذئب چې وبخوري دې لره منظره وانتم عنه غافلون او تاسو به د دې نه غافلون غافلئ یعقوب علیه السلام ته څه پته ولګه چې دا منظره وکړي وجه دا وه چې یا خو د خوب لیدلی و چې زما په دې زوی یوسف علیه السلام باندې منظري حمله وکړه یا دا و چې دغه ځای صحرا و چې بار ته صحرا ته نو په صحرا کې خو منظري ذئب د تذائب الریح نه دی تذائب الریح دې ته وایي چې کله دا هوا په انسان په هر طرف باندې راشي نو د منظریم داسې حمله ده چې دا ګویا په انسان بالکل نیسي د هر طرفه پې حمله کوي نو ځکه منظري ته ذئب وایي قالو ویلو هغو لئن اکله الذئب که چېرته وخوړ د لره منظري ونحن عصبة او موږ جماعت یو انا بېشکه موږ اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا نقصان موندونکي به یو مطلب چې موږ دومره جماعت یو دا زموږ نه منظره خوري
نو موږ به نقصان موندونکي یو ځکه چې دوی خو به مالونه ساتل څاروي بیا اړول نو دا به بیا زموږ نه په مخه باندې څاروي خوري منظري خوري نو یعقوب علیه السلام ورسه یوسف علیه السلام ورولېږه چې زه لاړ شم فلما کله ذهبوا به چې لاړو هغو به په د یوسف علیه السلام باندې واجمعوا او قصد وکړو هغو ان یجعلوه چې وګرځوي هغو دې لره فی غیابة الجب په بیخ د کوی کې واوحینا الیه او موږ وحی لېږلې وه الیه دې ته لتنبئنهم چې ته به خبر ورکړې هغو ته بامرهم هذا په کار د دیو چې دا دی وهم او هغو لا یشعرون نه بیږي هغو یوسف علیه السلام چې کله دیو دا خو وړوکی و د 7 کالو ماشوم دا ورونه چې کله روان شو او یوسف علیه السلام نو دا به یعقوب علیه السلام هم ورسره لاړ د ډېر ځای پورې ورسره لاړ چې کله یعقوب علیه السلام ورسو نو دیو د یوسف علیه السلام به اوږه کړی خو چې کله بیا ته یعقوب علیه السلام راوګرځېد او دیو اخوا لاړ نو یوسف علیه السلام به بیا دیو په لتو باندې وه او ورته به ویل چې 11 ستوري او نور او سپوږمۍ د هغه تا خلاص کړي چې تا ته سجدې کولې دا به ورته نو لهذا دیو قصد وکړو چې وګرځېدې لره فی غیابة الجب په بیخ د کوی کې دا کوی په 3 فرسخه باندې و د مقام د یعقوب علیه السلام نه دا کوی په کنعان کې و هغه کنعان چې دا د اردن خواوشا علاقه ده بعض علما ذکر کوي چې دا کوی په مابین د مصر او د اردن کې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول علیه السلام یو حدیث ذکر کوي چې یوسف علیه السلام یې کله به ګویي کې وارتاو نو جبرائیل علیه السلام ورته راغی جبرائیل علیه السلام ورته ویل چې ای ماشومه من القاک څوک دی چې تا لره ارتیل دی په دې کوږي کې نو ده ورته ویل چې ورونو زه ارتیل نو ورته ویل چې لیمه ولې دې کوی ته راوارتېلې نو ویل چې زما سه مې پلار محبت کوه او دې ورونو زما سه حسد کوه جبرائیل علیه السلام ورته ویل چې ته اراده لرې چېرې د دې کوی نه وځې نو یوسف علیه السلام ورته وی چې دا وتل زما داغه الہ د یعقوب علیه السلام الہ د یعقوب تری د یعقوب علیه السلام الہ الله چې هغه زمونږ الہ دی هغه به ما وباسي په دې ځای کې جبرائیل علیه السلام یوسف علیه السلام ته یو څو کلمات ورښودلي چې دا کلمات وایه کلمات دا دي اللهم انی اسألک باسمک المخزون المکنون المخزوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب دا کلمات الله بڑی واسی یوسف علیہ السلام چې دا کلمات کلمه ویله الله تعالی زما دپاره د کوی نه راستل وکړو الله د کوی نه راویست دا وجاءوا راغلیو هغو اباهم پلار خپل ته عشاء په بیګاګې یبکون ژړل هغو د یوسف علیه السلام نو بیګا کې راغی او د یعقوب علیه ژړلې قالو ویلو هغو یا ابانا ای زمونږ پلاره انا ذهبنا بېشکه موږ تللي وو نستبقو
چې موږ د یو بل نه مخکې کېدو منډې موالې وترکنا یوسف او موږ پرېښی یوسف عند متاعنا په نزد د کورونو خپلو فاکله ذئب وخوړلی و هغه لره منظري وما انت او نه ته بمؤمن لنا یقین کوونکی لنا موږ ته اگر که ولو کنا اگر که یو موږ صادقین رښتیا ویونکي عایشه د ماښام نه د ماسخوتنه پورې ټیم په دغه کې راغلي یبکون جړلی یعنې شکل د جړا یې جوړ کړی متباکین چې یعنې دیو شکل د جړا جوړ کړی و جړلی دا چې د جړا شکل یې جوړ کړی وجاء راغلی واغو علی قمیصه په قمیص د یوسف علیه السلام باندې بدم کذب په اینې دروغجنۍ سره قال ویلو بل سولت لکم انفسکم بلکې خسته کړی تاسو ته انفسکم نفسونه ستاسو امره یو کار پس صبر جمیل صبر دی ښه والله المستعان الله امداد دې طرف کړی شوی دی په هغه څه باندې تصویبون چې تاسو یې بیانوئ قمیص د یوسف علیه السلام قمیص یې راو د ورونو چې کله یوسف علیه السلام کوی ته آرته نو د ده نه قمیص ویست او لاسونه یې ولونیول او کوی ته ښکته ور واړتې په دې کوی کې یوه ګټه وه یوسف علیه السلام په دغه ګټه باندې ښکته ولګېد جبرائیل علیه السلام راغی هغه پسې ونیو مفسرین ذکر کوي یوسف علیه السلام نه چې قمیص ویستو نو د ده په غاړه کې یو مزی و او هغه مزی یو مزی و په غاړه کې یعنې د ده په غاړه کې یو یعقوب علیه السلام د ته په غاړه باندې یو بل قمیص و هغه یې ورته ور په غاړه کړی و د ده په غاړه کې ارتیلی او هغه قمیص و چې په ټوټه کې بند و دا هغه قمیص و چې کم قمیص کې ابراهیم علیه السلام نمروز اور ته ارتیلی و هغه قمیص جبرائیل علیه السلام راغی هغه ټوټه یې وله د غاړ نه راپرانیسته هغه قمیص یې ترې راویسته هغه قمیص یوسف علیه السلام ته په کوی کې ور واغوست او دا اینه دروغجنه څنګه وه اینه دا و چې دیو داسې کار وکړه چې یو څه اوسئ سویا هغه یې ښکار کړه د یوسف علیه السلام په قمیص باندې اینه پورې کړه او راله یعقوب علیه السلام ته چې دا د هغه قمیص دی او دا پې اینه ده یعقوب علیه السلام چې ورته وکتل نو هغه ویل بل سولت لکم انفسکم امرا بل ښایسته کړی دی تاسو د نفسونو ستاسو امرا یو کار دا تاسو ته ستاسو نفسونو ښایسته کړلی ځکه چې یعقوب علیه السلام پوه شو چې څنګه منظره خوري او قمیص ته روغ وتلی سیري شوی نه دی لہذا دا کېدی چې منظره یې خوري او قمیص ته وځي او بلکل روغي دا خو نشي کېدی نو ځکه ورته هغه چې بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل وجاءت سیارة راغلی وه قافله فارسلو نو لېږلی و هغو واردهم اوبو طلب کوونکی د هغو وارد اوبو طلب کوونکی فادلا نو ارتیلی و هغه دلوه بوکه خپله قال ویلي یا بشرا ای خوشحالی هذا دا غلام هلک دی و اسروه او پټ کړی و هغو دې لره بضاعتا په دې حال کې چې سامان د تجارت یې ګڼلی و والله الله تعالی علیم علیم دی بما په هغه څه باندې یعملون چې عمل کوي هغو قافله راغلی و دا قافله د مدین نه تله مصر ته او دا قافله د 3 ورځو نه وروسته راغله وارد هغه ته وایي چې کله قافله روانوي نو د دې قافلې نه مخکې یو تن رواني دا هغو دپاره اوبه ګوري
چې په کوم ځای کې به پړاو سړی وارتی. او دا وارد د هغه نوم مالک بن زعر الخزاعي، هغه چې راغی بوکې وارتله، په بوکه کې چې وکتل وبیا راغی نو یوسف علیه السلام یې ورله. نو ویل هغه یا بشرا ای خوشحالی هذا دا غلام هلک دی. د خوشحالۍ په وخت کې سړی ډېره خوشحالي دی. ای خوشحالۍ یا بشرا یعنی ای زیریا هذا دا اوانو که دا وخت ستا دی تعالی راشه. ای زیریا خوشحالۍ دا دی وخت دی حاضر شه چې دا خو هلک په کوی کې نه دی او بیا یوسف علیه السلام دا خو هلک دی. یا بشرا په دې کې علما ذکر کوي چې دغه په دغه قافله کې یو سړی د ورته ویلو دې وارد چې یا بشرا واسروه او هغو پټ کړی یوسف علیه السلام لره بضاعه په دې حال کې چې هغو د تجارت سامان ګرځولی و. بضاعه د تجارت سامان او یوسف علیه السلام یې پټ کړ. وشروه خرڅ کړی ورونو هغه لره بثمن بخس بثمن په روپو بخس کوټو باندې دراهم معدودت چې دراهم شمار کړی شوي وکانو هغو دا ورونه فیه په دې کې من الزاهدین د بې رغبتي کوونکو نه. دا ورونه بیا وله هر ورځ دې کوهي ته راتله چې ویې کتل او پکې نه و، لهذا په قافله پسې ورله. نو قافلې ته دې ورونه وویل چې زمونږ غلام دی، عبري زبان وایي، هغه زمونږ نه ورک شوی دی. یوسف علیه السلام هغه وویل چې دا ماشوم دی چې دا خو زمونږ غلام دی. البته اوس تاسو را پیدا کړی دی او تاسو د کوی نه راایستلی دی، نو لهذا په تاسو بیا من خرڅ کړو. نو خرڅ یې که بثمن بخس کوټه. بخس په ظلم او د حرام تم وایي، ځکه چې نر دا حر خو نه خرڅوي په هر دین کې. بخس هغه چې ناکمې وي روپۍ، نو دا تقریبا سپشل درهمه باندې خرڅ کړو او د دې 10 کسانو 2 درهم یې ورسېد په هغه باندې خرڅ کړو. دیو چې اوس یوسف علیه السلام په دغه باندې خرڅ کړو، نو یوسف دې ورته یو نصیحت وکړو چې یو خو دا غلام دی، د دې عادت دا دی چې دا تختی، نو لهذا دا به تاسو تختید، یو تن به پې مقرر کوئ چې ونه تختی. یوسف علیه السلام او یوسف علیه السلام ته په عبري زبان کې دی وویل چې ته اقرار وکړه چې موږ د دې غلام یو که نه ور نه دي. هغه اقرار وکړه چې هو زه د دې ورونو غلام یم. لهذا یوسف علیه السلام یې خلاص کړ. کنعان کې چې کله یوسف علیه السلام تېرېده، نو دا راکوشه د سورلی نه او مور یې وه د هغې قبر له ورغې، هغې ته دعا کوله. د یوسف علیه السلام مور خو پات وه، هغه کم سړی چې په ده مقرر و هغه پسې راغی ویل چې واقعي خبره ده دا خو ته تښتېدې. یوسف علیه السلام یو څو خړسه ووه او ویل چېره دا خو هغه ستا مولاګانو موږ ته صحیح خبره کړې وه. یوسف علیه السلام ورته تښتېدم نه، بلکې زما مور ده د هغې قبر له راغلی. نو دا ورونه په دې روپو کې بې رغبته، په روپو کې د هغو شوق نه و، خو یوسف علیه السلام یې درې کول مقصد. وقال الذي ویلي و هغه سړي اشتراه چې اخیستی و یوسف علیه السلام لره من مصر د مصر نه، ویلي و لامرأته زنانه خپل ته اکرمي ته ښه که مسوعه ټیکانه دی، عسا قریبه ده ان ینفعنا چې الله به نفع ورسوي موږ ته، او نتخذه ولدا یا به موږ ونیسو دې لره ولدا ولد.
وکذالکم دارنګې مکننا لیوسف موږ ځای ورکړی لیوسف یوسف ته په الارض په ځمکه کې ولنعلمه او چې موږ تعلیم ور او د دې لپاره چې موږ تعلیم ورکړو هغه ته من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نه والله تعالی غالب علی امره الله تعالی غالب لري په کار خپل ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نبیږي هغه یوسف علیه السلام قافله روان که مصر ته بوت په مصر کې د یوسف علیه السلام قافله اوس یوسف علیه السلام خرڅوي لہذا عزیز مصر د مصر کوم حکمران چې و د هغه نوم قط پیرو هغه چې ول د هغه واغست ځکه چې یوسف علیه السلام قیامت بل چا نشو پوره کولی هغه چې واغست نو د عزیز مصر ډېر هوښیار د خپلې زنانه ته ویل داعل بنت داعبیل یا زلیخا بنت تملیخا چې ته د دې هلک د دې ماشوم مقام اکرمي خکته مسوعه زیده ده یعنې د ده څخه سلوک کوه او د عزیز مصر بچی نه و قریبه ده به چې الله به موږ ته په ده باندې نفه راکړي یا به په زویتوب څه ونیسو دا به زموږ زوی شي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې زهیدان د خلکو درې یو د عزیز مصر دی چې خپل زنانه ته نصیحت وکړو چې د یوسف علیه السلام څخه سلوک کوه دویم هغه زنانه ده چې په موسی علیه السلام پسې راله موسی ته راغلی و او ویلي و پلار په قالت ویلي و هغه زنانه یا او خپل پلار ته یې ویل یا ابتې ای پلاره استاجره دا په کرایو په اجرت صدا کېده یعنې دا ته په مزدورۍ څه کېده ځکه چې موسی علیه السلام خو نبي نو دا جینۍ هوښیاره وه خپل پلار ته ویل چې دا په مزدورۍ څه کېده او دریم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا ډېر چې کله عمر رضی الله تعالی عنه دا خلیفه ځکه چې په خلافت بیعت چې کله کېده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی عنه ورغی اول بیعت د ابوبکر صدیق څخه هغه وکړو نو دا درې کسان عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې دا ډېر ذهینان کسان وکذلکم دارنګې مکننا لیوسف موږ ځای ورکړی یوسف لره په ارضونو کې یوسف علیه السلام له ځای میلاو شو د کوی نه راووت د قافلې نه خط ووت په مصر کې د عزیز مصر په کور کې اوسېده ولما کله بلغ اشده چې ورسېده یوسف علیه السلام اشده ځوانۍ خپل ته آتیناه حکما نو ورکړی موږ هغه ته حکما حکمت وعلما او موږ ورکړی هغه ته علم وکذلکم دارنګې نجزي المحسنین موږ بدله ورکوو المحسنین نیکو کارو ته وراودته را طلب کړی یوسف علیه السلام لره التي هغه زنانه هو چې یوسف علیه السلام پی بیتها په کور د هغې کې او را طلب کړی عن نفسه نفس د یوسف نفس د یوسف را طلب کړی وغلقت الابواب او در بندې کړې وې هغه زنانه الابواب دروازې وقالت او ویلو هغه زنانه اهیت لک راشه لک ته قال ویلو یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله باندې انه بشک الله انه بشک دا مالک ستا دا خاوند ستا ربی تربیت کوونکی زما دی احسن مثوای ښه کړی دی ټکانه زما بېشکه شان دا دی لا یفلح الظالمون بری نه مومي الظالمون ظالمان روده ریاد طلب الکلائے چې طلب کوي سړی گیا او اصل د دې طلب دی چې څوک یو کار ته را طلب کوي په نرمۍ سره او په
لین او په نرمۍ سره او مهربانۍ سره را طلب التي هغه زنانا چې دا په کور د یوسف علیه السلام په کور د هغې کې او را طلب کوي عن نفسي د نفس د یوسف نه لهذا هغه زنانا چې د یوسف علیه السلام د هغې په کور کې دا ځکه داسې ویل چې التي هو فی بیتها یو د زنانه نوم ونه وایه ځکه چې د زنانو نومونه یادول او زنانه متعین کول دا خو مجالسو کې د زنانه نوم یادول دا خو یو ښه کار نه دی دویم دا ده چې التي هو فی بیتها په دې کې اشاره د عصمت د یوسف علیه السلام چې دا یوسف علیه السلام هغه سړی دی چې دا په کور ده دغه زنانه په کور کې اوسېږي او هغې را طلب کړه بدبارۍ طرف ته او د خپل ځان پاک وګاڼه دا مطلب او په دغه وخت کې د یوسف علیه السلام عمر 33 کاله یا 10 یا 50 داسې عمرونه مفسرین لیکلي وغلقت الابواب او بندې کړې وې هغه زنانه الابواب دروازې وقالت ویلې هغه زنانه هیته لږ هیته راشه لږ ته یا هیته ښه دی شکل ستا لکه تا لره اعنی زه قصد کوم هیته ښه دی څه شی ښه دی شکل ستا لکه تا له زه قصد کوم دا انه بشک دا عزیز ربی اطلاق دا عزیز باندې د رب کړلی دا د موسی علیه السلام دا د یوسف علیه السلام په عهد کې د هغه په دور کې دا اطلاق جایز زمونږ په دین کې شریعت د دې نه منع کړله چې د الله نه بغیر به بل چاته رب نه وي دا مطلب او رب لفظ باندې موږ په رب العالمین کې هلته په دې باندې موږ بحث کړلی ولقد او خامخا په دغې سره همت قصد کړی دې زنانه به په یوسف علیه السلام باندې وهم بها او یوسف علیه السلام هم قصد کړی په دې زنانه لولا ان رأى که چرته نه وي لیدلی د یوسف علیه السلام برهان ربي دلیل در خپل کذالکم دارنګې لنصرف عنه سوء له دې لپاره چې موږ واړو د هغه نه سوء بدي والفحشاء او بحیایي انه بشک یوسف علیه السلام د بندگانو زموږ نه دی هغه بندگان المخلصین چې خالص دي چې مخلصین چې خالص کړی شوي دي مخلص لقد همت بی اشکال راغی وهم بها چې په دې ځایونه کې یوسف علیه السلام د بدکارۍ څنګه قصد کوي قصد د بدکارۍ هم خو قصد عزم ته وایي نو د بدکارۍ عزم او قصد کول دا خو ګناه ده نو یوسف علیه السلام داسې کار څنګه کوي علما د هغې نه جواب کوي چې هم لفظ د دغه زنانه په حق کې په معنا د قصد او د عزم دی وهم بها او دا هم لفظ په یوسف علیه السلام په تاسې چې نسبت وشي نو هغه ته په نسبت د خیال دی د وهم دی او خیال او وهم او وسوسه دا خو د دې دا خو مغفور عن دا خو عفو شوي دي دا خو د دې عفو شوي ده دا مطلب دی دی یا لولا دا جزا لپاره د هم دی لولا که چرته لیدلی نه یوسف علیه السلام دلیل در خپل نو هم بها قصد به کړی وی په دې باندې چې دلیل د الله دلیل او برهان د رب یې نه وی لیدلی د به قصد کړی وی خو دلیل او برهان د رب یې ولید نو د قصد ونه کړ دا یې مطلب هغه څه دلیل او برهان د رب سره هغه دار لا تقربوا الزنا تاسو مه نږدې کېږئ بدکارۍ ته بعضې علما ذکر کوي چې دا زنانه پاسېده یو بت ته هغه پټاو چې د دې نه ماله بدکاري راځي نو یوسف علیه السلام ویل چې تاله د دې نه بدکاري راځي نو ماته د حیا راځي نو ماته د الله نه حیا راځي
بعض علما ذکر کوي چې یعقوب علیه السلام دته د هغه شکل ښکاره شو او هغه خپلې ګوتې په خوله کې نیولي او دته په دې ګوتو زور کوي چې یاره دا بدکاري دا ونه کړي. بهرحال برهان د رزنداره چې د هغه بدکارۍ مذمت کې چې څومره وایي دا سزاګانې راغلي هغه ورته یاد شو. واستبقا البابا دواړو سبقیت کاو د یو بل نه مخکې کېدل البابر دروازې ته. وقدت قمیصه من دبر او شلولی و دې زنانه قمیص د یوسف علیه السلام من دبر د شانه والفیا دواړو موندلی سیدها هغه مالک د دې ښځې لدى الباب په نزد د دروازې. قالت ویلو هغې زنانه ما جزاء څه د بدله من د هغه چا اراده چې اراده کړلی باهلکه د آل ستاسه سوءا د بدۍ الا مگر ان یسجنا چې جیل ته واړولی شي هغه یا د هغه لپاره عذاب دی علیم درناک. یوسف علیه السلام د کوټې نه رامنډې کړې. دا په دنده په 7 کمرو دنده یوسف علیه السلام یې بوتو دروازې ته به چې راته یا خو به ورته الله دروازه بیرته کوله او یا دا وه چې ده به چابې وه په لاس کې ورسوه دروازه به بیرته کوله. بار ورته راوت. دې زنانې پې حمله وکړه په یوسف علیه السلام د هغه قمیص یې د شانه وشله چې بار ته راووتل نو عزیز مصر بار ولاړ. نو بیا یوسف علیه السلام د عزیز مصر د زنانه د هغه کور کې اوسېده په هغې څه الزام څه خبره ونه کړه بلکې د هغې ستر یې پردې وساتله. خو دې زنانه وویل چې سره جزا د هغه چا چې اراده لري د اهل ستا سره بدی دا یا جیل ته دې واړولی شي یا دې د ده لپاره عذاب علیم درناک ورکړی شي. قال ویل یوسف علیه السلام هیا دې زنانه راودتنی را طلب کړی ما لره عن نفسي د نفس زمانه وشهد شاهد او گواهی کړې وه یو گواهی کوونکي من اهلها د اهل دغه زنانه ان کان قمیصو که چېرته قمیص د یوسف قمیص دغه سړي شلېدلی من قبول د مخې نه فصدقت نو دا ښځه به رښتیا وایي وهو او دا سړی به من الکاذبین د دروغ ویونکو نه وي. وان کان که چېرته قمیصو قمیص دغه قد شلېدلی شوی من دبرین د شانه فکذبت نو دا ښځه به دروغ وایي وهو او یوسف علیه السلام دا سړی به من الصادقین د رښتونکو نه وي. فلما کله رأى ویل قمیصه قمیص دغه قد شلېدلی من دبرین د شانه قال ویلو عزیز مصر انه بشک دا من کیدکن د تدبیر ستاسو نه دی ان کیدکن عظیم بشک تدبیر ستاسو ای زنانو عظیم لوی دی. یوسف اعرض عن هذا مخواړه ور دینا واستغفری لذنبک ته بخښنه طلب کړه لذنبک د ګناه خپلې انکه بشکته چې كنت من الخاطئین واستغفری ځان ته وایي چې بخښنه طلب کته ای زنانه د ګناه خپلې بشکته من الخاطئین د خطا کوونکو نه. وشهد گواهی کړې وه شاهد یو گواه من اهلها د اهل د ښځې نه دا گواهی چې کړې وه د اهل د ښځې نه دا څوک بعض علما ذکر کوي چې دا گواهی چې دې کړې وه د اهل د دې ښځې نه نو دا د دې ښځې په کورنۍ کې یو مشر معرب یو مشر معمر تجربه ناک سړی و دا گواهی هغه کړې وه چې داسې یوسف وګورئ چې کمیس یې د کم ځای نه شلېدلی که د مخې نه وي نو لهذا ښځه به رښتیا وایي او که چېرته د شا نه شلېدلی نو دا ښځه به دروغ وایي. دا فیصله یې
بعضې روایاتو کې راځي چې دا فیصله چې کړې وه دا یو ماشوم په زانګو کې هغه په زانګو کې و چې خبرې نه شوې کولی لہذا هغه په دې باندې دا فیصله وکړه او په دې کې یو حدیث پکې دی هغه حدیث په درجه د حسن کې دی چې دا ماشوم او په زانګو کې چې خبرې کړلي نو ابن ماشطه د ماشطه چې دا د فرعون لور وه دا هغې زوی په زانګو کې خبرې کړلي د یوسف علیه السلام ګواه چې هغه ګواهي کوله دا وړوکی ماشوم د په زانګو کې خبرې کړلي صاحب د جریج واقعه خو بخاري کې ذکر ده په جریج باندې خلکو الزام ولګاو چې یاره تا بدکاري کړله هغې ورته ویله ماشوم راولئ د هغه ماشوم نه یې تپوس وکړو چې من ابوک ستا پلار څوک دی جریج ورته ویل ماشوم ویل چې زما پلار تنې رعی الغنم چې بیزې او ګړې ساتلې هغه زما پلار عیسی علیه السلام په وړوکوالي کې خبرې کړلي بل یو وړوکی و چې د هغه له یې مور ته یې ورکاو نو لہذا یو شاسوار چې ښه شکل شباهت و هغه تیر شده سي او امور یې د لار په غاړه ناسته وه دله ته یې ورکوي نو امور یې ورته ویل چې اله زما زوی په مثل د دې شاسوار چې په اس باندې سور دی او په ښه شکل کې زما زوی داسې وګرځه هغه واړه سینه راوده هغه یې پرېښوده او ویې ویل اللهم لا تجعلني مثله الا ما ته مه ګرځوه ما لره په مثل د دې لہذا د دې سړي په شان ته ما مه ګرځه ماشوم بیا خپله سینه راودل شروع اوس بله په دغه ځای کې یو بل تندی خلکو راسیار کړلی یا اینځه ده خلک یې وهي دې ښځې ویل چې الله تعالی ته ما زما زوی د دې په شان ته مه ګرځې هغه بیا خبرې وکړي چې الله ما داسې وګرځې ځکه چې په هغه اول سړی چې شاسوار و هغه ظالم و نو ده ویل چې ظالم مې مه ګرځوه دا خو مظلوم دی مظلوم کو داسې وي چې د الله په نس باندې ډېر لوی مقام یو وړوکی په اصحاب اخدود کې به واقع راشي چې کله په جیزان کې په دغه ځګینې کې یو بادشاه و هغه بادشاه خندقونه کنستلي مسلمانان بیا ورارتېل یوه زنانه راله هغه یې ورواړتېله هغه زنانه چې ورارتېله د هغې د مخکې د هغې زنانې بچی ورواړته هغه بچی د مور ته آواز وکړه او دا چې مور راځه لہذا امور نو هغې مور خبرې وکړي په زانګو کې چې خبرې کړلي علماو چې دا ټول راجمع کړلي نو تقریبا 11 کسان داسې دي چې هغو په وړوکوالي کې خبرې کړلي یو په هغه کې دا شاهد ګواه کوونکی د موسی علیه السلام اوس ان کیدکن عزیز مصر وایي چې بېشکه تدبیر ستاسو ای زنانو عظیم لوی دی د زنانو تدبیر ته وګورئ دومره لوی تدبیر د زنانو تدبیر الله په قرآن کې وایي چې د زنانو تدبیر لوی دی لہذا د زنانو مکر د زنانو هیلې دا ډېر لوی الله د شیطان په حق کې څه وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا بېشکه تدبیر د شیطان دی ضعیف ځکه چې تدبیر د شیطان د چا په مقابله کې دی د تدبیر د شیطان په مقابله د الله کې دا ضعیفه کمزور دی هیڅ شی دی د زنانو تدبیر د الله په مقابله کې نه دی دا خو د خاوند په مقابله کې نو لهذا د دې تدبیر لوی دی عزیز مصر دې زنانه ته ویل واستغفري لذنبک ته بخښنه طلب کړه لذنبک د خطا خپل د ګناه خپل د خپل ګناه بخښنه طلب کړه او اوس نه سزا ورکوي ځکه د مصر معاشره د هغه وخت نه دا روان ده انکې کنت من الخاطئین بس ته یې ته بېشکه ته ویې ته د خطا کوونکو نه وقال نسوة ویلو زنانا فی المدینه په ښار کې په ښار د مصر
امرأة العزیز زنانه د عزیز تراودو را طلب کوي فتاها خادم خپل عن نفسه د نفس د هغې نه د بدکارۍ دپاره خپل خادم را طلب کوي قد شغفها حبا چې په تحقیق سره ډک کړی دی هغه غلام دغې زنانې لره زړه ډک کړی دی حبا د جهت د محبت نه د محبت نه ولږ زړه ډک کړی انا بېشکه موږ لنراها خامخا اینو دې زنانه د عزیز مصر را فی ضلال په ګمراهۍ مبین واضحه کې دا خو ګمراه ده په غلطۍ ده چېرې د غلام هغه ستره بدکارۍ دپاره را طلب کې فلما کله سمعت چې واورېده دغه زنانه بمکرهن په تدبیر د دیو سره حیلې د دیو سره ارسلت الیهن نو لېږلی عزیز مصر الیهن هغو ته دغه ځانو ته پیغام لېږلی چې تاسو را جمع شئ واعتدت او تیار کړی و لهن د هغو لپاره متکئا ځای د تکیه یا او تیار کړی د هغو لپاره متکئا هغه چې تکیه لګولی شي په هغو باندې دا زلنچې وې قالینونه او دا تکیهګانې دی ورې ایښودی و چې په دې تکیهګانې په دې باندې دې ته ډډې لګولی شي نو لهذا دا یې وله د دغو زنانو دپاره تیار کړی و وآتت او راتله کړی و دې زنانه کل واحدة منهن هر یوې ته د دیونه سکینا چاکو وقالت ویلو هغه زنانا اخرج راوزه یوسف علیهن په دې زنانو باندې فلما کله رأینه چې ول زنانا یوسف علیه السلام لره اکبرنه غټې وګاڼه دې لره وقطعنا ایدیهن او پرې کړي هغو لاسونه خپل وقلنا ویلو حاشا لله پناه غواړو په الله باندې ما هذا نه دی دا بشره انسان ان هذا نه دی دا الا ملک مگر فرشته ده کریم عمده دا یوسف علیه السلام چې دې زنانه وولو نو هغې عزیز مصر د دې زنانو دپاره ځای د تکیهګانې تیارې کړې وي دې ورته ډډې والې وي او بیا یې د دې مخې ته فروټ ایښودي وو چاقوان یې وله په لاسه کې ورکوي چې دا پرې کوئ چې یوسف علیه السلام پرې راووت د یوسف علیه السلام حسن او ښایستوالی چې هغه ولو هغو دا چاقوان په خپلو ګوتو باندې ولګول الله جل شانو یوسف علیه السلام د مفسرین ذکر کوي چې د دنیا دا حسن چې نیم کې نو نیم حسن الله تعالی یوسف علیه السلام له ورکړلی حسن چې نیم کې او نیم حسن الله تعالی دې دنیا ته رالیږلی الله دومره حسن هغه ته ورکړی قالت ویلې و هغه زنانه د عزیز مصر فذلکن دا هغه دی الذي هغه لمتننې چې تاسو ملامته کوم ما در برې کې ولقد راودته نو خامخا په تا کې ما را طلب کړی و دې لره عن نفسې د نفس د هغه نه پس تاسو ما هغه پاک دامني طلب کړی وه ولئن لم یفعل که چېرته ده ونه که خامخا که چېرته ده ونه که ما هغه څه امره چې زه امر کوم ده ته لیسجنن نو خامخا جیل به کړی شي هغه ولیکون نو خامخا وي به من الصاغرین د ذلیله کېدونکو نه لیکونن کې تنوین دی په پیل تنوین نه راځي دا نونې خفیفه دی په شکل د تنوین کې لیکلی شوی قال ویلو یوسف علیه السلام ربي ای رب زما السجن جیل احب الی غوره دی ما ته مما د هغه نه یدعونني الیه چې دوی راطلب کوي ما لا الیه دغه ته وإلا تصرف عني كيدهن که چرته توانړی زما له تدبیر د دې ښځو اصب الیهن زه به ورسم دې ښځو ته او ینبذه من الجاهلین د جاهلان نه یوسف علیه السلام چې کله دا ویل چې ربي السجن احب الی نو الله تعالی یوسف علیه السلام ته وحی وکړه چې یوسف انت جنیت علی نفسک تا خو په خپل ځان باندې ظلم وکړو چې ته جیل خوښې تا به داسې ویلی چې العافیت احب الی چې ما ته عافیت غوره دی الا د دې زنانو له ماله نجات او خلاصۍ راکړي عافیت د هر قسم آفاتو بلیاتو نه ما محفوظ کې دا به دې ویلې نو تا ته به عافیت درکړی شوی
نو یوسف علیه السلام په خپله د جیل لپاره دعا وکړه. وګورئ یوسف علیه السلام جیل خوښ که خو دا یې نه خوښوله چې یاره چېرته د ده نه بدکاري وشي. رسول علیه السلام یو سړی ول هغه دعا کوله چې اللهم انی اسألک الصبر. الله زه ستا نه سوال د صبر کوم. رسول علیه السلام ورته وویل چې تا خو سوال د مصیبتونو وکړو، سوال د عافیت کوه، چې صبر خو هلئ چې په تا باندې تکلیفونه راشي. نو ته چې د صبر سوال کښې نه دې مطلب دا شو چې مخکې به په تا باندې تکلیفونه راشي، نو بیا به وروسته ته سوال صبر تکلیفونه به راباندې راغلي، نو بیا وروسته صبر راځي. لهذا داسې سوال مه کوه، سوال د عافیت کوه. فاستجاب له ربه، نو قبوله کړې وه یوسف علیه السلام لا ربه رب ده دعا یې قبوله کړې وه. فصرف عنه، نو الله اړولی د ده نه کیدهن تدبیر د هغه زنانو. بېشکه الله تعالی هو الله تعالی السمیع اورېدونکی دی، العلیم علیم دی. ثم پس بدا لهم ظاهر شوی وه لهم د عزیز مصر د عزیز مصر مشرانو ته، بدا لهم د عزیز مصر او د ده حکمرانانو ته څه ظاهر شوی وه؟ رای د بدا پایل رای دی، هغو ته رای ظاهر شوی وه. من بعد ما وروسته د هغه نه رأو الآیات چې لیدلي وه هغو علامې لیسجوننه چې خامخا جیل به کړی شي دا یوسف علیه السلام حتی حین د یو وخته پورې. من بعد ما وروسته د هغه رأو الآیات چې لیدلي وي هغو علامې، هغو علامې ولیدې په براءت د یوسف باندې چې یوسف علیه السلام بری دی، په دې باندې علامې ولیدې. نو لهذا هغو فیصله دا وکړه چې یوسف علیه السلام به د څه وخته پورې جیل ته واړته یا 7 کاله او یا 12 کاله وخت یوسف علیه السلام په جیل کې تیر کړلی. د یوسف علیه السلام په حق کې فیصله وکړه او هغه جیل ته واړته. ودخل معه السجن، داخل شوي د یوسف علیه السلام سره السجن جیل ته فتیان 2 هلکان. قال احدهما ویلي یو د دیونه انی بېشکه چې ما ارانی اینم خپل ځان په خوب کې زه اینم خپل ځان اعصرو خمره چې زه نه چوړوم خمره شراب خو نه چوړول کېږي مګر انګور نه چوړم او د هغې نه شراب وباسم په خوب کې دا اینم. وقال الاخر ویلو بل انی بېشکه چې ما ارانی زه اینم خپل ځان احملو چې زه بار کوم فوق راسي پاسه د سر خپل نه خبزه روټۍ تأکل الطیر منه چې خوري مارغه د دې نه. نبئنا ته خبر راکړې راکړې موږ ته بتاویلې په تاویل د دې سره انا نراکه بېشکه موږ اینو تا لره من المحسنین د نیکو کارونه. یوسف علیه السلام چې کله جیل ته ورغی د دې څه 2 هلکان هم جیل ته لاړه. د دې هلکانو کې یو داسې و چې بادشاه له به یې روټۍ ورکوله، بل به بادشاه لره اوبه شراب ورکول. په دې دواړو باندې الزام دا و چې یاره دیو بادشاه ته دیو په دې ډوډۍ کې یا په دې اوبو کې زهر ارتیل دي. هغه دواړه چې لاړ نو یو دا ویل چې ما خوب ولده چې زه نه چوړم انګور او د هغې نه شراب وباسم. د دې خور مطلب دا دی چې یاره تا خو مخکې بادشاه له شراب ورکول نو ته به خلاص شې بادشاه له به شراب ورکړي. بل ورته وویل چې زه ځم ما دا خوب ولده چې زه خپل ځان ینم چې زما په سر باندې روټۍ دي او مرغان د دې نه خوري. نو د دې مطلب دا چې تا چې روټۍ پخوله بادشاه له تا روټۍ پخولې نو ده بادشاه له روټۍ ورکوله. نو لهذا چې ستا په سر چې مرغان دي او د دې نه روټۍ مرغان د دې نه خوراک کوي چې تا به په سولی کوي او تا به قتل کوي ته به مړ کېږې او مرغان به د باندې راغونډېږي بیا ولې خوري. دا مطلب اوس قال لا یأتیکما طعام یوسف علیه السلام په قال لا یأتیکما طعام څه ورته دا واضحه کوي چې یاره زه نبي نو نبی لره د معجزې اظهار پکار دی او دا ورته ځکه وایي چې یوسف علیه السلام لا یوه موقع یوسف علیه السلام له په لاس ورله یوسف علیه السلام موقع ورله چې زه
نبی ما او دا زما دته موقع به دی هغه دعوت ورکي نو د وحدانیت دعوت ولا ورکي توحید ځکه چې اصل شیخ توحید دی او دغه کسان خو بت پرستو نو دعوت او د دعوت ورکول لپاره مخکې اظهار د معجزې پکار دی نو اوس یوسف علیه السلام اظهار د معجزې کوي قال ویل یوسف علیه السلام لا یاتیکما نه به راځي تاسو دواړو ته طعام ترزقانی چې تاسو دواړو ته رزق درکولی شئ دغه طعام الا مگر نبأتکما مگر زه به خبر در کوم تاسو دواړو ته بتاویلې په تعبیر د دې سره په تاویل د دې سره په انجام د دې سره قبل مخکې ایاتکما مخکې د راتللو د دې طعام تاسو دواړو ته یوسف علیه السلام چې کوم طعام تاسو ته اوس راځي زه به مخکې اطلاع درکړم چې دا طعام به تاسو ته راځي بیا ورته وایي چې دا زه څه دغه نیمه ده زه څه اله نیمه دا ماله الله نبوت راکړلی د خپل نبوت اظهار کوي ذالکما دا کوما تاسو دواړو ته زه زده کوم مما د هغه نه علمني ربي چې علم راکړلی ما ته رب زما اني بېشکه چې به ترکتو ما پرېښو ملت قوم ملت د قوم هغه قوم چې ایمان یې نه راوړ په الله تعالی باندې او هغو په آخرت کې هم او کافرون په آخرت باندې هغو کافرون کفر کوونکي وو دغه کافرانو ملت او دین ما پرېښی واتبعتو ما تابعداري کړله ملت ابائي د ملت د پلرونو خپل ابراهیم چې ابراهیم دی اسحاق دی یعقوب دی ما کان لنا نه لري مناسب موږ لره ان نشرک بالله چې موږ شریک جوړ کړو د الله سره من شی شی ذالک دغه من فضل الله علینا د فضل الله لره په موږ باندې او په خلکو باندې لیکن اکثر د خلکو نه لا یشکرون شکر نه وباسي هغو یوسف علیه السلام هغو ته د توحید دعوت ورک چې موږ له مناسب نه ده چې موږ د الله سره یو شی جوړ اوس ورته را خوب تعبیر وایي یا صاحب السجن ای د عمرګرو د قید زما ای د عمرګرو زما د قید ارباب خدایان متفرقون جدا متفرق شوي خیر غوره دي ام الله یا یو الله هغه الله چې واحد دی القهار چې غالب دی الله غوره دی که دا ستاسو دا مختلف بوتان هم نیولي ده ځکه چې یو سړی مالک یو وي هغه غوره دی او که دا چې نه ده هغه مالک ډېري دا چې یو مالک دی هغه غوره دی او د دې د خدایان متفرقو په څه کې په وړوکوالي کې په غټوالي کې په عادت کې ما تعبدون تاسو عبادت کوئ من دوني ما سوا د الله نه الا اسماء مگر د نومونو سمیتموها چې نومونه یې ښودي دي تاسو دغه تاسو و آباؤکم او پلرونو ستاسو ما انزل الله نه دی نازل کړی الله تعالی بها په دې باندې من سلطان څه دلیل ان الحکم نه دی حکم الا لله مگر الله لره دی امر کړل الله تعالی الله تعبدو چې تاسو عبادت مکوئ الا اياه مگر یو د الله عبادت کوئ ذالک دغه الدین القیم دین دی سیده لیکن اکثر د خلکونه لا یعلمون نبیږي یا صاحب السجن سره د هغه توحید ورته ډېر صاف بیان اوس یا صاحب دو مرګرو زما د قید اما هر چې احدکما یو ستاسو نه دی فیسقین ورکوي به ربه بادشاه خپل ته خمره شراب و اما الاخرو بل چې هر چې بل دی فیسلبو نو هغه به سولی کولی شي نو خوري به مارغه من راسه د سر د دې نه قضی الامرو فیصله کړه شوې ده د کار الذي کار چې په دې کې تستبتیان تاسو تپوس کړی یوسف علیه السلام ورته خوب په تعبیر کې داسې ونیول د چیرې دا تا کوم خوب دلې ته به خلاصېږي او دا بل به په سولی کولی شي ځکه چې دا خو یو سړي ته پریشاني پیدا کول نو ځکه تعبیر وکړو چې اما احدکما هر چې یو دی نو هغه به خپل بادشاه لره رب بادشاه لره به شراب ورکوي او هغه ساقي چې کوم دی هغه به خلاصېږي وقال ویل یوسف علیه السلام للذي هغه ته ظن چې ګمان کړی هغه انه بېشک هغه ناج منهما خلاصېدونکی دی د دیو نه اذکروني یاد کړه ته ما لره عند ربک په نزد د بادشاه خپل فانساه شیطان نو ایر کړی د هغه له شیطان ذکر ربه ذکر د رب د یادول بادشاه د ته پله بیسانو درنګ تیر کړی یوسف علیه السلام په قید کې 20 سنین
څه د پاسه کلونه فانساه د یوسف هېر کړی و چې شیطان یوسف علیه السلام ته چا ته ویلو چې ته بادشاه ته ما یاد کړي نو لهذا شیطان ته دا هېر کړي د هغه نه نو ده په جیل کې یو څه موده راپاسه نور هم وخت تېر کړ په دې زګینه کې اوس تاسو وګورئ الله تعالی وحی راولېږلی یوسف علیه السلام ته چې د قتل نه چا خلاص کړی وی چې ورونو قتل کې غلی نو ده ورته ویل چې ای ربه ته نو چې چا خلاص کړی وی د کوهي نه نو ده ویل چې ای ربه ته الله ورته چې چا خلاص کړی وی د زنانو نه نو ده ورته ویل چې ای ربه ته نو الله تعالی ورته ویل چې څه دي تاله چې تا اوس ما لره هېر کړ او انسان ته وی چې ما بادشاه ته یاد کا یوسف علیه السلام چې ای ربه یوه کلمه ده چې په دې باندې زما ژبې تکلم کړلی او زما د قسم وي الله تعالی ورته وویله چې زما د قسم وي په عزت خپل چې زه به داخل کم تا لره په جیل کې څه کلونه نور څه کلونه نور به هم ته به جیل کې به کې لهذا زه څه موده زیات پکې و په اول کې 7 کاله و بیا د لږ موده زیاته شوه او دا تقریبا 12 کاله ته ورسېده یوسف علیه السلام په جیل کې 12 کاله وقال الملک زه دغه ځای پورې بس دی انشاءالله تعالی دعا